الله تعالی فرمایي تاسو د دې خاورې نه ما پیدا کړی او تاسو به بیا د خاورې ته واپس کیږئ او بیا به چې کوم دی د دې خاورې نه راوچتولی شئ راپاسولی شئ. منها د دې نه یعنې د دې خاورې نه خلقناکم مونږ پیدا کړي تاسو. الله تعالی فرمایي مونږ تاسو پیدا کړي. مفسرین وایي چې د دې منها د دې ها ضمیر دا چا ته راجع دی؟ نو دا خاورې ته راجع دی، یعنې د دې نه مراد خوره ده. نو یا خدا چې د خاورې نه د هر انسان تخلیق د هر انسان تخلیق دا د خاورې نه کېږي. نو د انسانانو تخلیق خو چې مونږ په ظاهر کې ګورو نو دا د نطفې نه کېږي، یعنې د یو انسان د نطفې د اوبو نه ماشوم بچی پیدا شي یا بچی پیدا شي. نو عام انسانان دا خو د نطفو نه پیدا کېږي سوا د حضرت آدم علیه السلام نه چې آدم علیه السلام الله تعالی براه راست د خاورې نه پیدا کړی دی. نو یا خدا مطلب دی چې حضرت آدم علیه السلام د ټولو انسانانو اصل دی. نو چې اصل د خاورې نه دی نو د عامو انسانانو ته هم د دې اصل د وجې نه چې کوم دی نسبت وشو چې دا ټول الله تعالی د خاورې نه پیدا کړي دي. دا خطاب یا په دې بنا باندې دی چې آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا دي، نو ټول انسانانو دی د آدم علیه السلام د وجې نه خطاب کړی چې دی هم د خاورې نه الله تعالی پیدا کړي دي. او بعض حضرات فرمایي چې هر نطفه چې کوم دی دا د خاورې نه پیدا کېږي. کومه نطفه چې دا د کومې نطفې نه انسان پیدا کېږي وي دغه نطفه په حقیقت کې دا د خاورې نه پیدا کېږي. امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې د قرآن ظاهر دا دی چې د هر انسان تخلیق د خاورې نه کېږي. د هر انسان تخلیق د قرآن ظاهر دا وي چې منها خلقناکم. الله وي الله دا نه چې موږ تاسو د نطفې نه پیدا کړي بلکې دلته الله تعالی فرمایي چې منها خلقناکم د دې نه موږ تاسو پیدا کړي یعنې د دې خاورې نه مو پیدا کړي. تفسیر امام قرطبي رحمه الله وی چې د قرآن ظاهر دا وی چې د هر انسان تخلیق دا چې کوم دی د خاورې نه دی. بعض حضرات وی چې د هر انسان په تخلیق کې الله تعالی په خپل قدرت سره خاور شامل کی. هر انسان په تخلیق کې الله تعالی په خپل قدرت سره خاور شامل کی. او تفسیر قرطبي نه امام قرطبي رحمه الله وی چې د قرآن ظاهر نه دا معلومیږي چې د هر انسان تخلیق براه راست د خاورې نه کیږي. او د امام قرطبي رحمه الله په خبره باندې د حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث هم شاهد دی. یعنی د ابو هريره حدیث کې دا دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې کله چې کوم دی انسان د مور پر رحم کې وي یعنی بچیدانه کې وي دی نو په ده باندې د هغه ځای خوره د خورې څخه حصه ور واچولی شي د مور په بچیدانه کې ایله خو الله تعالی فرشتې ته حکم وکړي چې دا انسان کوم ځای مړ کېږي د به کوم ځای دفن کېږي. نو په کوم ځای کې چې دی دفن کېږي که نه د هغه ځای نه خور راوالي او په دغې د مور په رحم کې د ماشوم باندې ودوړي. او حضرت عبدالله بن مسعود نه فرمایي چې ما ته عطا خراساني رحمه الله وفرمیل چې کله په رحم کې نطفه قرار ونیسي دا نطفه د اوبو چې کله د مور بچیدانې ته ورداخل شي او هلته کې ټهرو شي ودرېږي نو الله تعالی چې د دې ماشوم باندې کومه فرشته ماموره کړې ده هغې فرشتې ته حکم وکړي ورشه د هغه ځای نه خوره راواخله کوم ځای به چې دا سړی دا کومه نطفه چې د دې نه بیا انسان جوړ شي هر څه د الله تعالی په علم کې دي چې دی بیا انسان شي او مړ شي او کوم ځای کې دی دفن کېږي نو د هغه د دفن کولو د ځای نه ولا خور راواله په دغه نطفه باندې واچو نو د دې چې کوم ځای کې به دفن کېږي که نه د هغه ځای نه خور راوالي او په دغه نطفه باندې واچي نو د دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې منها خلقناکم موږ تاسو د دې خاورې نه پیدا کړي. او تفسیر مظهري لیکلي دي چې د هر انسان په نوم کې د ده د دفن کېدو د ځای خوره اچولی شي نوم کې ورله خوره واچولی انسان جوړ شي د به دې نوم کې د ده د دفن کېدو خوره واچولی شي. کوم ځای کې څوک دفن شي خلک وایي که نه وي خوره ده وي خټه د دې ځای وه خټه د دې ځای وه. نو دا د حدیث نه ثابت دي چې کوم انسان کوم ځای کې دفن کېږي نو د خټه هم د دقه ځای نه راغستي. نو منها خلقناکم الله وي مونږ تاسو د دې نه پیدا کړي د دې خاورې نه وفیها نعیدکم او تاسو به مونږ واپس کو په دې کې یعنې د خاوره کې چې کله انسان مړ شي انسان د څلورو اجزاو نه مرکب دی. خاوره ده اوبه دي اور دی او هوا ده. چې کله دی وفات شي نو هر چیز په هوا کې شامل شي اوبه په اوبو کې شامل شي او دغه رنګې چې کوم دی خاوره چې کوم دی په خاوره کې شامل شي
روح ته لومبي پرواز وکړي چې کله روح یې کنه روح وي دا روح ته څلور واړه اجزا برقرار ساتي دا روح چې په انسان کې دن نه دننه نو د انسان ژوندي نو د خوره په خپل ځای پرته وي اوبې په خپل ځای پرتې وي هوا په خپل ځای پرته وي اورې په خپل ځای انسان د څلورو اجزاو نه مرکب دی که نه نو دا څلور اجزا د روح رانیولي وي خو چې کله روح پرواز وکړي روح لاړ شي نو بیا اوبو کې شامل شي خوره کې شامل شي هوا کې او اور په اور کې شامل شي نو الله تعالی خو په انسان باندې خوره غالبه ده یعنې دې کې ډېره حصه چې کوم دی د خاورې نه میلاو ده